موږ د حکومت سره د ریاست سره اوس کلیر او صفا خبرې کول غواړو چې یا علماو ته په دې خاوره امن ورکه او تحفظ ورکه، یا علماو ته اجازت ورکه چې هغه د پاکستان نه سایډ ته شي. تکلیفونو او اذیتونو رسولو باندې او په دې قسمه شهادتونو باندې علما د خپل موقف نه شاته کیږي نه. که موږ شاته کېدلی په پاکستان کې په زرګونو علما د شهیدان کړه، دغه شهادتونو یو انچم عالم د خپل موقف نه شاته کړی نه دی. پرونه د دې صوبې د ټولو نه لوی محدث، بلکې زه به دا ووایم چې هغه د ټولې ایشیا د دغې بریعظم یو لوی محدث او د علم یو لوی سمندر او د علم یو لوی دریاب، د چا سینه چې د قرآن او د سنت د علومو نه ډکه وه، هغه هم په ډېر بې دردۍ سره او بې رحمانه انداز کې ووجلی شو او د شهادت په دغه لوی رتبه باندې هغه پایش شو. د هغه د شهادت نه صرف دا چې په مذهبي حلقو کې یو لویه خلا پیدا شوله، بلکې په عوامي حلقو کې هم داسې یو خلا پیدا شوې ده چې د هغې پوروالی ممکن نه دی او نه د دغه سړي متبادل سړی اوس موږ په دې ملک پیدا کولی شو. دوه غټې مدرسې د یتیمانانې شولې، په زرګونو شاګردان یتیمانان شولو او ډېر زیات معتقدین چې د هغې دیني روحاني ابیاري د شیخ صاحب د بیاناتو نه شوې وه، هغه ټول پریشانه، خفه او مایوسکون پاتې شولو. سوال دغه دی چې د دغې علماو یا د شیخ صاحب جرم څه دی چې په دغه جرم باندې دوی وجلی شي او د دوی مقدس وینه توی کولی شي؟ په ظاهره هېڅ قسم جرم شته نه. د شیخ صاحب دغه جرم و چې هغه د دې ملک سم وفادار و او د اسلام سم وفادار و، او دا دوه خبرې په یو معاشره او په یو سوسایټۍ کې ګناه نه ده. هر سړی د خپل ملک سره وفادار دی، مینه لري او د خپل مذهب سره وفادار دی. که موږ د پاکستان خبره کوو، پاکستان زمونږ ملک دی. که موږ د اسلام خبره کوو، اسلام زمونږ مذهب دی. او بیا هر کله چې پاکستان زمونږ ملک دی نو د ملک سره خو به خامخا موږ وفادار یو. دا زمونږ کور دی، د کور عزت، د کور استحکام هر سړی غواړي. دې کې شک نشته دی چې په دې ملک کې د ریاست نه څومره شکوې او ګیلې د نورو خلکو دي، د هغې نه زیاتې ګیلې او شکوې زمونږ دي. د هغې نه زیات احتجاجونه موږ کړي دي، د هغوی نه زیاتې درنې موږ ورکړي دي، د هغې نه زیاتې تلخ او ترخې خبرې موږ کړي دي. دا ګیلې زمونږ شته. موږ لاشونه اوچت کړي دي، موږ ملګري قبرونو ته حواله کړي دي، موږ د ملګرو د غوښو ټوټې راټولې کړي دي. په باجوړ کې تمامه زندگی زمونږ په دغې کې خرڅ شوې ده. غټې غټې درنې د سکاوټ او د کالونۍ مخې ته موږ کړي دي. نو څنګه چې ستا ګیله او پریشانی د داسې زما هم ده، خو د دې ګیلې او د دې پریشانۍ چرته هم دا معنی نه ده چې موږ پاکستان وران کو، موږ پاکستان تقسیم کو، موږ پاکستان ټوټې ټوټې کو، چې یو وارې پاکستان ته موږ ملک وایو، بیا خو به ظاهره خبره ده چې د پاکستان عزت هم غواړو، د پاکستان استحکام به هم غواړو، د پاکستان مضبوطی به هم غواړو، د پاکستان وحدت او سالمیت به هم غواړو. نو که په دغې حوالې سره یو څوک د ملک سره وفادار دی او د ملک د استحکام خبره کوي، دا د دنیا په یو قانون کې هم جرم نه دی. بیا په دغې حوالې کې یو سړی ټارګټ کیږي، دا د کم قانون لاندې ټارګټ کیږي؟ دویم شی اسلام زمونږ مذهب دی او په دغې دنیا کې که د پاکستان آئین دی، که د دنیا نیشنل قوانین دي،
او که د دنیا انټرنیشنل قوانین دي، که د اقوام متحده چارټر دی، هغې مذهبي ازادي ورکړې ده چې هر سړی د خپل مذهب سره وفادار پاتې کېدی شي. شیخ صاحب د خپل مذهب دفاع کړې ده، د اسلام خبره کړې ده، د وړوکوالي نه تر مرګ د آخري سلګۍ پورې د اسلام د نشر و اشاعت او د اسلام په دعوت کې تمامه زندگی مصروف عمل ساتلی ده، او دا په هر دنیا کې خلک کوي. د خپل مذهب سره هر سړی خپله وفاداري لري. نو بیا کم قوتونه چې د مذهب اسلام سره دشمني لري، د هغې په کم بنیاد باندې حق جوړیږي چې د اسلام په وفادارۍ باندې هغه یو سړی ټارګټ کړي، د اسلام په دعوت باندې، د اسلام په نعره باندې، د حق په خبره باندې هغه علما ټارګټ کړي. او بیا دوی ته دا هم علم دی چې په دې قسمه حربو باندې، په دې قسمه تکلیفونو اذیتونو رسولو باندې، او په دې قسمه شهادتونو باندې علما د خپل موقف نه شاته کیږي نه. که موږ شاته کېدلی په پاکستان کې په زرګونو علما د شهیدان کړه، د هغې وینه توی شوه، د هغې څه ظلم جبر بربریت وشو. خو 20 کاله مخکې چې د علماو کومه ناره د حق و، نن هغه هم د علماو په خوله باندې ده. دغه شهادتونو، دغې مرګونو، دغې اذیتونو یو انچم عالم د خپل موقف نه شاته کړی نه دی. نو که ته نن د شیخ ادریس صاحب وینه توی کې، د هغه سره ظلم کې، د دې خاورې د مذهبي خلکو، د دې خاورې د علماو جذبې نور هم راوچتې شوي دي، د هغې ایماني غیرت نور هم په جوش کې راغلی دی، او د هغې د حق ګویه باندې هیڅ قسمه اثر نه دی پرېوتی. که پرون موږ حق خبره کوله، نن به هم حق خبره کوو، او زموږ ضمیر په دې مطمئن دی چې موږ د چا نقصان نه دی کړی، نه د اسلام نقصان کوو، نه د پاکستان نقصان کوو، نه د یو فرد نقصان کوو، او چې د چا نقصان هم نه دی کړی او ما سره ظلم کیږي، دا شهادت دی. او 15مه صدۍ کې شهادت لوی سعادت دی. نو په دغې حوالو سره او په دغې حربو سره نه موږ څوک هېرولی شي، نه موږ څوک شاته کولی شي. بهر کې د شیخ صاحب د وجلو دپاره هیڅ قسم وجه او دلیل نشته، هیڅ جواز نشته دی. صرف ظلم شوی دی، درنده‌توب شوی دی، وحشت شوی دی. یو معصوم او پاک وینه چې د قرآن او د سنت نبوي د علومو نه جنم اخیستی و، هغه پاکه مقدسه وینه د اشنغر په سیمه باندې توی شوې ده. اوس دغې خلکو سره به موږ خبره څه کوو؟ دی خو نه دلیل مني، نه د دوی سره مذاکرات کیږي، نه دی مخې ته راځي چې موږ او دوی سره کینو او خبره سره وکړو چې ته ولې دا خلک وژنې. خو بهر کې اخو یو خلک دی، دی وخت کې چې زمونږ ګیلي دي، مطالبې دي، شکوې دي، هغه د دې ریاست نه دي. چې دی وخت کې چې د عالم کومه وینه تویږي، یا شیخ ادریس وینه توی شوه، دا خو په یو ځنګل او په صحرا کې نه ده توی شوې، دا خو په یو سرزمین بې آیین کې نه ده توی شوې، دا خو چېرته په ځنګلاتو کې نه ده توی شوې. موږ خو په یو ملک اوسیږو، هغه ملک آیین شته، هغه ملک قانون شته، هغه ملک ځان ته اټمي ملک وایي، هغه ملک سره نوې ټکنالوژي ده، دغه ملک سره انټیلیجنس ادارې دي، دغه ملک سره سیکورټي ادارې دي، دغه ملک سره فوج دی، د هغې سره پولیس دي، د هغې سره برا خفیه ادارې دي. دغه ټولو په منځ کې د اشنغر په سیمه باندې شیخ ادریس وژلی شوی دی، او یو شواروس تیر شو او د قاتل پته نه لګیږي. بلکې یوازې دغه نه، په دې مخکې 20 کاله کې چې څومره علما شهیدان شوي دي، د شیخ حسن جان او د شیخ سمیع الحق او داسې نور لوی لوی د علم غرونو وینه توی شوې ده، نو هغې قاتلان هم تر اوسه پورې نه ګرفتار شو او نه معلوم شو
نو زمونږ ګیله د دغه ریاست نه ده چې یا خو تاسو د علماو په دې یینې تویدو باندې خوشحاله وئ، ځکه د لاپرواهۍ مظاهره کوئ، ځکه د غفلت مظاهره کوئ، او یا خو دا ده چې تاسو کمزوري وئ، د خپلې کمزورۍ اعتراف وکئ، یا په دې عمل کې شریک وئ. یو خبره خو کلیر کوي منګه ته چې یا منګه بې بس یو، یا ستاسو په یینه باندې من خوشحاله یو. قاتل وینو چې تا وژنې خو زه لاس نه وراچوم، پرېږده چې تا مړ کي، یا پکې زه شریک یم. یو وضاحت موږ ته وکئ. دا درې واړه خبرې دی تر اوسه پورې نه مني، نه خپله کمزوري مني، نه خپله لاپرواهي مني، او نه په دې عمل کې خپل شراکت مني، او وینه تویږي، او بس تر اوسه پورې د قاتل پته نه لګیږي. نو نن زمونږ په دا ټوله صوبه کې احتجاج دی، او زمونږ یو مطالبه ده چې مونږ د علماو د قتل دا کومه سلسله شروع ده، او په شیخ ادریس باندې دا سلسله راغله، مونږ په دې ځای باندې دا سلسله نوره رکول غواړو. مونږ د حکومت سره د ریاست سره اوس کلیر او صفا خبرې کول غواړو چې یا علماو ته په دې خاوره امن ورکه او تحفظ ورکه، یا علماو ته اجازت ورکه چې هغه د پاکستان نه سایډ ته شي، ځکه چې علما دغې ته مجبورول کیږي. خو موږ دا خبره واضحه کوو چې که پاکستان نن د دنیا په نقشه موجود دی، پاکستان نن واحد ملک دی چې جغرافیایي طور سره په ده کې وحدت دی، مات شوی نه دی، ټوټې شوی نه دی، دا صرف د علماو وجه ده. دا صرف د شیخ ادریس غونتې او د مولانا پل رحمان غونتې د داسې سنجیده او مدبرو خلکو سوچ دی چې هغه پاکستان ماتولو ته نه پرېږدي. ګنې دلته د جذباتو یو لوی لهر روان دی. که علما او سنجیده خلک 2 منټه دپاره تا شاته کړه، پاکستان خپل وجود برقرار نشي ساتلی، پاکستان خپل وحدت برقرار نشي ساتلی، پاکستان خپل سالمیت به برقرار نشي ساتلی. مشاته کوه علما، موجنه علما، د علماو د یینې پیدو باندې غفلت او لاپرواهي مه کوه. نو موږ په دغې حوالې سره نن مطالبه کوو چې دا مسله په دې ځای ختمول دي، د علماو قاتلان په ګوته کول دي. نور د صبر پیمانه لیبرې شوې ده. کله چې شیخ حسن جان نشته، شیخ سمیع الحق نشته، شیخ ادریس نشته، د عبدالرشید وجود هم ضروري نه دی، د بل وجود هم ضروري نه دی، موږ د ټول هم نه یو. نو لہذا نور هغه خبرې نشته چې موږ به روایتي احتجاجونه کوو، موږ به روایتي پریس کانفرنسې کوو. موږ دا جنگ زموږ په دا ټوله صوبه کې د نن نه شروع دی، یو حتمي نتیجې ته به رسو، او په هغه ختمي نتیجه باندې به دا زمونږ چې کوم تحریک د نن نه شروع شو دا پای تکمیل ته رسو. مشران به حکم کوي، او چې د مشرانو څه حکم وي د هغې په تعمیل کې به د باجول جمعیت، د پاټا جمعیت، بلکې ټول عوام انشاءالله زمونږ سره ودرېږي، او د بدامنۍ چې کم لهر دی د دې د خاتمې دپاره به منتوړ کوشش، او د دې به یو نتیجه خیز هغه ثمره چې کومه ده هغه مخې ته راوړو. په دغې خبرو باندې زه اکتفا کوم. وما علینا الا البلاغ.